أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. مخکې آیت مبارکه کې د الفاظو لپاره علت ذکر شو چې مال غنیمت د الله په حکم سره تقسیموئ، ځکه چې د مال غنیمت تاسو ته د الله رب العزت په مدد سره حاصل شوي دی، د الله په مدد سره ملاو شوي دی. او بیا د میدان جهاد هغه حالات چې مسلمانانو کافر قتل کړي ویې وژلي. حضور صلی الله علیه وسلم سګرټۍ او شګه واخیستله او کافرو طرف ته وویشتله، د هغو په سترګو کې ولګېدله، نو دا د الله په مدد سره شوي وه. دا ټول کارونه د الله په امداد سره شوي دي. ذلکم وان الله موهن کید الکافرین، چې په بدر کې څه وشول دا خو وشول، کافرو ته سزا میلاو شوله، مسلمانان غالب شول، کفر مغلوب شو، څه کافر ووژلی شول او څه قیدیان شول. خو د کافرو چې څومره تدبیرونه دي، څومره سازشونه دي، هغه تدبیرونه او سازشونه الله تبارک وتعالی ناکام کوي. هغه سازشونه او تدبیرونه الله رب العزت سست او هغه ختم شي، په خاورو کې خاورې شي. د کافرو تدبیرونه د اسلام خلاف هغه ډېر لوی لوی تدبیرونه دي، لکه بعضې ځایونو کې الله رب العزت فرمایي چې دوی دا تدبیرونه غر هم د خپل ځای نه خوځولی شي. دومره لوی تدبیرونه کوي چې دا غر د خپل ځای نه به یې وخوځېدلي وي. دومره لوی تدبیرونه او سازشونه، خو دا دومره لوی لوی تدبیرونه او دا دومره لوی سازشونه د الله په وخت کې هېڅ نه دي. الله تبارک وتعالی دا تدبیرونه او سازشونه ختم کړي، دا په خاورو کې میلاو کړي او کافر ناکام شي او کمزوري شي. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم. کفار چې کله د بدر میدان ته راتلل مکې مکرمې نه، نو دو د بیت الله شریف خلاف هغه پردۍ ونیسله او هلته یې دعا وکړه، وی الله که موږ په حقه باندې یو نو موږ له بری راکړي، نو دوی په حقه باندې نو دوی غالب کړي، نن زموږ په درمیان کې فیصله وکړي. لکه د کفارو له لورې دعاګانې هم منقول دي چې کله به ځان لپاره د ګټو د بارانونه دعا کوي، تو ته به خپل دین، خپل مذهب، خپله طریقه دا غوره ښکارېدله، دا به بهتر ښکارېده. نو دوی به وایي چې چېرته دا محمد صلی الله علیه وسلم حق او سچ پیغمبري او دی په صحیح مذهب او دین باندې، نو الله په موږ باندې ګټې وکړه، موږ د کاڼو باران وکړه. نو دلته دو دعا وکړله مکې نه چې کله روانېدل چې الله نن زموږ په درمیان کې فیصله وکړه، ځکه چې 14 کاله دور نبوت په مکې کې تېر شوي او تقریبا څه کم 2 کاله په مدینه کې هم تېر شوي، او حضور صلی الله علیه وسلم د توحید دعوت به ورکوو، د ایمان طرف ته به یې خلک بلل، شرک نه به یې منې کول، او دوی خو مشرکان وو، په شرک کې مبتلا وو. نو دوی به وایي چې دا فیصله وشلې، نو دا خبره به ختمه شي چې کوم حق مذهبي هغه به پاتې شي او بل هغه به ختم شي. نو دوی به فتح فیصله دا طلب کوله. نو د بدر دا معرکه چې کله وشلله، مسلمانانو ته غلبه حاصل شوله، الله رب العزت آیت نازل کړ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ای کافرو تاسو خو فیصله غوښتله چې الله زموږ په درمیان کې فیصله وکړه، او فیصله راغله، فیصله وشوله چې تاسو سره مال دولت وسایل
جنگی ساز و سامان اسلحه سورلۍ توري دا زیاتې وي مسلمانانو سره وسایل کم او مال دولت کم سورلۍ کمې توري اسلحې کمې او په تعداد کې هم کم هغو ته غلبه حاصل شله هغه به ملو شله تاسو مغلوب شله دغه فیصله وس تاسو په منځ کې وشله وان تنتهوا فهو خیر لكم دا اوس دعوت دی هغې ته چې خپل د ګناهونو نه که چېرته باز راغلی شرک پرېږدئ کفر پرېږدئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخالفت او دشمني پرېږدئ د دې نه باز راشئ نو دا ستاسو په حق کې بهتر ده وان تعودوا نعود او که چېرته باز نه راځئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مقابلې کوئ او بیا دشمنۍ او جنګونو او مقابلو ته واپس کېږئ نعود موږ به بیا واپس شو چې بیا تاسو د جنګ دپاره راځئ بیا به موږ ستاسو مقابله ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت ستاسو جمعیت ستاسو طاقت قوت کثرت دا به تاسو ته هېڅ فایده نه لري چې تاسو خپل په تعداد باندې فخر او غرور کوئ چې موږ تعداد کې زیات دي یا خپل په طاقت او قوت باندې غرور کوئ چې موږ طاقتور یو او جنګجو یو په جنګ باندې پوهېږو یا خپل په وسایلو اسبابو باندې فخر او غرور کوئ نو دا به تاسو هېڅ فایده نه لري دا ستاسو په حق کې به بیا مفید نه وي هېڅ فایده به رانه کړي وان الله مع المؤمنین ځکه چې مؤمنانو سره الله دی د الله معیت مؤمنانو ته حاصل دی او چې چا سره الله وي د الله مدد وي هغه که تعداد کې کم وي ساز و سامان ورسره نه وي بظاهر کمزوري ښکاري هر اعتبار سره بظاهر کمزوري ښکاري خو چې د الله معیت او مدد وي نو هغه کمزوری نه دی هغه طاقتور دی هغه مغلوب نه دی هغه غالب دی هغه ته شکست نه ملویږي هغه ته فتح ملوي ذلکم وان الله موهن دا په بدر کې چې څه وشول دا خو وشول فان الله بشک الله رب العزت موهن کید الکافرین کمزوري کوونکی دی چل ول د کافرو لره چې کافرو کوم تدبیرونه دي هغه کمزوري کوي الله رب العزت ان تستفتحوا که چېرته تاسو فیصله غواړئ طلب د فیصلې کوئ فقد جاءکم الفتح بس تحقیق سره راغله تاسو ته فیصله دا فیصله وشوله په بدل کې وان تنتهوا او که چېرته تاسو باز راغلی منع شولئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دشمنۍ نه پیغمبر سره د جنګونو نه خپل کفر شرک پرېښه فهو خیر لکم نو دا غوره ده ستاسو په حق کې فان تعودوا نعود او که چېرته تاسو واپس شولئ کفر شرک کې پیغمبر سره دشمنۍ ته واپس شولئ بیا جنګونه کوئ نعود موږ به هم واپس شو ستاسو مقابله به کوو ولم تغني عنكم فئتكم شيئا او هیڅ چرې به فایده در نه کړي تاسو ته ستاسو ډله شیئا هیڅ ولو کثرت اگر که دا زیاته تاسو نه به هیڅ سزا عذاب دا به لرې نه کړي تکلیف به تاسو نه لرې نه کړي وان الله مع المؤمنین او بېشک الله رب العزت مؤمنانو سره دی د الله معیت مؤمنانو ته حاصل